یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر داغه قوم باندې چې څو وخت کې الله اراده وکړه د عذاب راتلو نو یونس علیہ السلام ته خدای پاک ویلې چې ته یو طرف ته شه د قوم د پاره ما فیصله د عذاب وکړه دوی باندې عذاب راځي او ته یو طرف ته شه نو یونس علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه ته نه غرونو ته لاړو چې غرونو ته لاړو نو د قوم چې څو وخت کې آثار د اسمان ولید نو پوه شو چې دا د یونس علیہ السلام خبره چې ودا خو رښتیا و او والله چې عذاب را روان دی نو ټول قوم را ټول شو او د کلی نه بار یو ډاګه ته وته او ټول خدای ته سر بسجود شو چې یا الله مونږ استاد پیغمبر نافرمانی کړې ده خدای معافي غواړو مونږ معاف کا اراغله عذاب ته نه واپس لاړو چې عذاب ته واپس لاړو قوم خو الله ته رجوع شو بس صحیح خلق شو یونس علیہ السلام چې څو وخت کې راغې هغه دا خیال کړو چې بس قوم د قوم به تباہ شي چا ورته لاره کې وی چې هغه باندې خو عذاب راغله او خو هغه عذاب ته واپس لاړو قوم تباہ نشو یونس علیہ السلام دغه وخت کې دا خیال وکړ چې کزوز د قوم تلار شم نو زما تکذیب به وکي دوی بداو وای چې تا مونږ ته دروغ ویلیو مونږ باندې خو عذاب را نه غي دغه وخت کې یونس علیہ السلام د الله د حکم انتظار ونکړ چې اوس ما ته څه حکم کیږي چې داسې لار شه او کدا سه لار شه نو د روان شو مخ په دریاب باندې او خیال وکړ چې د دې دریاب ناغه غاړه بلار شم اول ته به وخت تیروم کشتای کی چې سور شو کشتای روانه شو چې د دریاب منځ تور سیدنو کشتای اون خطا چې اون خطا اوس نمخ کې زی او نرستو زی مانګیان دي د کشتای چې کوششونه کوي چې اوس چلو کو आवाज وشو چې پدې کیشتای کې د مالک نه څوک باغیرا تختیدلې ده نو دا کیشتای به ترغه نه روانيږي چې ترسو پورې هغه باغی تاسو دې سین ته نه غورځولې کیشتای والا اریان دي چې سچلو کوس دی کیشتای کې خو یو سړی هم داسې نه دی چې هغه د مالک نه باغی وي د شان او شوکت نه یوم او بیا د پیغمبر خو ډیر لوی مقامی ډیر لوی شان او شوکت وي
پاغې چرته دا خیال کې دی شو چې دا به د مالک نه باغی یو تا ګوري بل تا ګوري بل تا ګوري یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې باغی زېما ما وغورځوي د دریاب تنو الا بدا کشته روانيږي کینی نه رواني اغي ورته وی چې ستاد شان او شوکت نه دانه معلومیږي چې ته باغی یونس علیہ السلام ورته فرمایل چې خدای قسم کا زم نیم لړا کړي چې ترغه پوره دا کشته روانه نشي ډېر وخت پکې تیر شو کشته کې نور دنیا چې څومره ناسته دا غم مجبوره شو مانګیانم مجبور شو یونس علیہ السلام یونی وو دریاب ته وغورځول او چې وی غورځولو دې مقام کې الله د تب دریاب یو نهنګ ته حکم کړو چې دې کشته نه سړی را وغورځيږي ته تیر کا اغه نهنګ لوی مېد دریاب ورته ولاړو چې څنګه دې ورغورځولو هغه ونی و خلک او بس تیرې نهنګ ته حکم وشو چې دا هضم نکي ما دا ستا خېټه د پاره قیدخانه جوړه کړې ده دې بستا په دې خېټه کې قیدی تاسو خیال راکړئ سلويخت ورځې یونس علیہ الصلات والسلام چې هغه د مئی په خېټه کې قید دا وخت کې الله ته التجا وکړه چې بار الہ دې زنه د وتو صورت بچي اوزم بچنګا نو الله ورته وظیفه وخودا چې زما د گرفت او د پکړ نه چې نجات غواړي نو د مئی په دې خېټه کې دا وظیفه شروع کا چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین لا اله الا انت اے خدا بل څوک نشته مگرم ته سبحانك پاکی د تعالی را انی کنت من الظالمین خدای ما په ځان زیاته کړې ده چې ما ستاد یو حکم انتظار نه دی کړی عزیزانو سلويخت ورځ یونس علی السلام د مئی په خېټه کې دا وظیفه کوله یونس علی السلام پیغمبر دی صرف قوم تلانړو او مخ په دریاب روان شو او د الله د حکم انتظار ونکړ نو الله د کشتای نه مئی لاندې وغورځولو مئی تیر کړو او سلويخت ورځ خدای د مئی په خېټه کې قید کړو او ورته وی چې دې خېټه کې به ته قید
تا زما د حکم انتظار ولې ونکړ؟ ولی؟ نو د کب په خېټه کې په دریاب کې 40 ورځې یونس علیہ السلام غوندې پیغمبر قید کړو. زمون ټول عمر د خدای د حکم دین انتظار خو څه کې تباغیان یو چې مونږ بس څومره کروڑونه اربونه کاله په جهنم کې قید یو. نو وظیفه ورته خدای د مئی په خېټه کې وخودا چې په تیارو کې خو پروتي او وظیفه وکړي چې نجات درته وشي. لا اله الا انت سبحانك، خدای تا نه بغیر بل څوک نشته، ته پاکه. انی کنت من الظالمین، خدای ما په ځان زیاته کړي چې ستاسو د حکم انتظار مې نه دی کړی، معافي غواړم. نو 40 ورځې پس مې ته حکم وشو چې ورشه اوسې د دریاب په غاړه الټی کا. نو راوړو د دریاب په غاړه الټی کو او د کدو بوټي ته حکم وشو چې ورشه د کب په خېټه کې بدن کچا شوی دی، ته په ورشه بوټي سورې جوړ کا چې دا بدن مچان پکېني. یونس غوندې سړي سره دا چل شو، مونږ سره به څه چل کی؟ مونږ به څه کوو؟ حضرت عمر غوندې سړی چې وفات شو 3 کاله پس حضرت علی په خوب کې ولیدو، جمع او خلی پر روانې وي. وی عمر دا خلی ولیدي در باندې؟ ویل خلی را باندې ځکه دي چې ما د خپل دورې حکومت حساب چې دی اوس په 3 کاله کې خدای ته خلاص کړ، اوس وزګار شو. که عمر غوندې سړی چې ټول ورځ بناستو کمیس ته به ټاکای ګنډلې، غوړی به ولا چا راوړو، ویل به په خدای مې دې قسمی کوي او خرب چې تر سوره ته دا پته نه لګېدلی چې ټول قوم مې غوړی خوړلی. دا غوندې سړی حساب په 3 کاله کې خلاصيږي. عزیزانو چې زمونږ حساب په 100 کاله کې خلاص. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سحر ټیم او ابو جهل راغی، لاس کې کانی نیولې دي، ورته وی چې گر رسولی چیست در مشتم نهان، که خبرداری ز راز آسمان. کته پیغمبري او د اسمانونو خبر تعالی راځي، نو وایا کنه زما د لاس کې څه شی دی؟ هو نو هغه ورته وی چې زویم چې ستا لاس کې څه شی دی او کدا لاس کې د څه دی دا په خپل ووي. ابو جهل لعین ورته وی چې زما لاس کې څه دی دا په خپل نشي ویلې، ته وایا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه دی لاس ته په یو ګوته اشاره وکړه، چې داسې اشاره ورته وکړه نو د لاس دننه आवाज راغی چې لا اله گفت الا الله گفت، گوهر احمد رسول الله صفت. لا اله الا الله محمد رسول الله. مونږ د رسول الله پلاس د ابو جهل پلاس کې کانی یو دمر یو. ابو جهل هغه کانی پزما کرويشته ویلې په دیم جادو چلو. داسې معجزات، داسې معجزات. یو خکاری دی یو اوسای نیولې ده، او دا اوسای چې ده د خکاری سره په جګړه ده، ځان ته خلاصي خکاری بیا راټینګي، ځان ته خلاصي بیا راټینګي. رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راغی، خکاری ته وی دا څه چل دی؟ وی دا اوسای مې نیولې ده او بالکل ځان وجنی او ځان را نخلاصي. اوسای نه تپو